السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دیولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا و پنزوسم آیت نمبر 57. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. دما ډېر عزتمند اوریدونکو، الله رب العزت ټول انسانانو ته خطاب کوي، یا ایها الناس، اے خلقو، قد جاءتکم موعظة من ربکم، په تحقیق سره راغلی د تاسو ته نصیحت د تاسو د رب طرفنا. نصیحت نه مراد په دې ځای کې قرآن پاک تا، یعنی اے خلقو دا قرآن پاک چې کوم دا په دې کې تاسو د پاره نصیحت تا. نصیحت مطلب د خیر خبرې دي ټوله، د فائدې خبرې دي ټوله، د دنیا او آخرت فائدہ ده په دې قرآن پاک کې. وشفاء لما فی الصدور، او دا قرآن پاک چې دا پدې کې شفا دا د پاره د هغو بیماریانو، د هغو مرضونو چې هغه د تاسو په سینو کې دي، یعنی پدې کې علاج دا. نو هغه بیماریان چې شي دي، هغه چې د زړه بیماریان دي چې هغه په سینو کې دي، بیماریان یو خو هغه بیماریان دي چې هغه جسمانی بیماریان دي، او یو هغه بیماریان دي چې هغه داغو ذکر په قرآن او په حدیث کې راغلی دا چې دې سره زړه بیمار وي، نو پاغه کې منافقت تا، پاغه کې شکوک و شبهات دي، پاغه کې شرک دا، پاغه کې حسد دا، پاغه کې بغض دا، پاغه کې بدعت تا وغیرہ. دغه گناهونه چې دي دې سره زړه بیمار وي، زړه ور سره خراب وي. اسیم ګناه سره زړه خرابېږي. لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، کله چې یو کس ګناه وکي نو د دې په زړه باندې یو تور داغ ولګيږي، نو کچېرې دې توبه وبستله، دغه تور داغ دا به الله په دې توبې سره صفا کی. خو که توبه یې ونه بستله، بیا ګناه کوي، بیا ګناه کوي، نو په هرې ګناه سره د دې په زړه باندې تور داغ لګيږي، د زړه به تک تور شي. دا زړه بیماری ده، او چې کله زړه تور شي بس به دې زړه ته هدایت نه کیږي. نو څوک چې دا قرآن یایي، قرآن پاک سره تعلق وي، قرآن پاک باندې عمل کوي، نو د زړه به صفا وي. او بیا الله فرمایي چې دا د جسمانی بیماریانو علاج هم ده، یعنی دا قرآن پاک په دې کې داسې آیتونه، دا ټول آیتونه د قرآن پاک. بیا بعض داسې آیتونه دي چې هغه نبی علیہ السلام مونږ ته په حدیثو کې خیلی دي، لکه آیت الکرسی شولا، سوره فاتحه شولا، سوره بقره شولا، همدارنګه آخري سورتونه شو چې په دې کې د جسمانی بیماریانو علاج هم دا چې په مریض باندې دم کې الله جوړ کې ورسره، په دې کې د جادو علاج هم دا، په دې کې د بدنظری علاج هم دا. نو دا قرآن ټول برکت او برکت تا. او بیا الله فرمایي وهدن، او دا هدایت تا، دا لارې خیون کې کتاب دا. هغه لاره چې کومه لاره انسان جنت ته بیایي، کومه لاره انسان کامیابی طرف ته بیایي. ورحمتن، او دا کتاب دا رحمت تا للمؤمنین، د پاره د مؤمنانو. مطلب دې قرآن پاک یو دین دا، یو قانون الله بیان کړی دا، یو نظام الله بیان کړی دا چې هغه ته اسلام ویل شي. د مټولو لپاره رحمت ته د اسلام. د دې اسلام د وجه نه الله تعالی به
مونږه جنت ته بیایي ان شاء الله. او کچری یو کس اسلام نه مني کفر کې روان ده نو هغه به څنګه جنت ته ځي؟ نو دا رحمت ته دا د الله مهرباني ده. نو چې دومره لوی صفاتونو ولا کتاب ده، دومره لوی د کامیابی ولا کتاب ده، نو الله اوس فرمایي قل بفضل الله وبرحمته. اے پیغمبر دی خلکو ته ویا چې په فضل د الله، فضل نه مراد قران پاک ده، وبرحمته او پر رحمت د الله. رحمت نه مراد د نبی علی السلام احادیث دي، د رحمت نه مراد اسلام ده، یعنی د قرآن او د حدیث، د قرآن او د سنت، د الله خبره او د پیغمبر خبره، قرآن او اسلام. نو فبذالک فلیفرحوا، نو هم په دې باندې پکار دی چې دوی د خوشحالي وکي. خوشحالي نه مراد دوی د عمل وکي. دا یو خوشحالي ده کنه، یو کس چې په قرآن باندې عمل وکي، یو کس چې د نبی علی السلام په حدیثو باندې عمل وکي، دینه غټه خوشحالي بل څه کېدل شي. او دې خوشحالي نه عام خوشحالي هم مراد ده. دینه داسې خوشحالي نه ده مراد چې هغه کې ناجایز کارونه وشي، بلکې زړه خوشحالي دل پکار دي. یعنی زړه خوشحال شي چې ما قرآن پاک ویلو، ما ته الله توفیق راکړو، ما د نبی علی السلام حدیث ویلو، زه د الله او د پیغمبر خبرونه الله خبر کړلم. زړه ته اطمینان ورسیږي، زړه ته خوشحالي ورسیږي. او دینه مراد دا هم ده چې فبذالک فلیفرحوا. نو چې تاسو د قرآن او حدیث سره خوشاله شولئ، نو اوس دا نور ته ورسوي. دا اصل خوشحالي دا ده چې دا نور ته ورسوي او په دې باندې عمل وکړي. هو خیر مما یجمعون، دا بهتر ده، دا قرآن دا بهتر ده د هغو ټولو شیونو چې دا خلک جمع کوي. یعنی دا دنیا نه بهتر ده، دا د سونی او چاندی نه بهتر ده، دا د مال او دولت نه بهتر ده، دا د هر شي نه بهتر ده، هر شي نه دا غوره ده. اوس ترجمه ته متوجه شو. یا ایها الناس، اے خلقو، قد جاءتکم، پتاکیک سرا راغله د تاسو ته، موعظه نصیحت من ربکم، د تاسو د رب طرفنا، وشفاء او شفاء ده، یعنی علاج ده، لما د اغب مریانو فی الصدور، چې پسینو کې دي، وهدن و هدایت تا، ورحمت او رحمت تا، للمؤمنین، د پاره د مؤمنانو. نو قل تور تویا پیغمبره بفضل الله، د الله په فضل سره، وبرحمته او د الله په رحمت سره، فبذالک، نو هم په دې باندې فلیفرحوا، پکار دې چې دوی خوشاله شي. هو خیرون، دا ډیر غوره ده، دا ډیر بهتر ده، مما د هغو ټولو شیونو نه یجمعون چې دوی رجمع کوي. الله د په دې سبق باندې موږ ته پویا او الله د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.